د موږ سره په اتحاد کې د تحریک انصاف پارټۍ ده، وحدت المسلمین ده، سنی تحریک دی، د اخترجان پارټۍ ده. د دې پارټیانو د چا سره بدي نشته. موږ د دې دپاره دا اتحاد نه دی جوړ کړی چې خدای مکه موږ چاته ښکنځل وکړو، د چا مور یاده کړو، د چا پلار یاد کړو. پر موږ خپلې میندې ګرانې دي، پر موږ خپلې خویندې ګرانې دي. د بل د خور هم عزت کوو، د بل د مور هم عزت کوو. موږ د دې دپاره دا اتحاد جوړ کړی دی چې موږ پاکستان چې د خپلو بدکاریو د 50 کالو څخه د پاکستاني جرنیلانو، د پاکستاني سیاسي پارټیانو، د پاکستاني تاجرانو، د پاکستاني خلکو د خپلو بدعملیو او د بدکاریو په نتیجه کې و ډېر خطرناک بحران ته لوېدلی. دا ملک بالکل داسې دی لکه مژک چې د یو بلډینګ ټول دیوالونه سوري سومبري کي. دا ملک موږ په خپله دا ملک بالکل سوري سومبري کړی دی، تنبو یې چینجي کړي دي، بنیادونه یې بیګه کمزوري دي. د دې د خلاصون دوې لارې دي. یوه لار دا ده چې موږ پټه خوله ناست یو، دا بلډینګ پر موږ رایلاسي موږ ګد مړه کړي. بله لار دا ده چې راولاړ سو، د نوي سره یې جوړ کړو. دا زړه ډانه د بیخه وکاږو، دا زړه ډانه ونړوو او د ولس په مرسته یو داسې نوی پاکستان جوړ کړو چې په هغه کې به حکمراني په روا ووټ د منتخب پارلیمنت وي. دلته به د آئین بالادستي وي. په سیاست کې به پوجي ادارو او نورو ادارو ته هیڅ لار نه وي. پاکستان به د 25 کروڑو انسانانو په ووټ منتخب پارلماني. هلته به داخلي او خارجي پالیسیانې د پاکستان د ولس په مرجع جوړیږي. آئین د فوج چوکاټ ټاکلی دی، آئین د پرس چوکاټ ټاکلی دی، آئین د تجارانو چوکاټ ټاکلی دی. د هر چا دپاره خپل چوکاټ دی. هر څوک به په خپل چوکاټ کې اوسي. زموږ د چا سره بدي نشته. د پاکستان د موجوده حکمرانانو سره د پاکستان موجوده حکمرانان د پیسې په زور راغلي دي. دلته اسمبلیانې په کروڑو روپو خرڅ شوي دي. په دې کې جرنیلان هم کلمې غوړې کړي دي، ولسونه هم کلمې غوړې کړي دي، د پارټي دغه هم کلمې غوړې کړي دي. هلکه زار مې څه چینجي مې وکړي اسلامي ماته څه. د پاکستان په وینو ځان ساتئ. دا ولس دا چې دلته ناست دی، وحدت المسلمین، د تحریک انصاف پارټۍ، د اخترجان منګل پارټۍ، پښتونخوا ملي پارټۍ، موږ دا فیصله کړې ده. موږ دا فیصله کړې ده چې هره بده پیښیږي پر ګام ګام مړي پاتېږي. موږ به د ولس په زور دا حکومت خامخا نړوو، خامخا به یې نړوو. د دې حکومت د نړولو دوې لارې وې. یوه دا وه چې موږ ولس غږولی وای چې یا چاریار بسم الله الرحمن الرحیم. د دې توان پاکستان نه لري. پر موږ دا ملک ګران دی، پر موږ دا ملک ګران دی. موږ دا ملک بچاول غواړو. اوس یې څو شپې کېږي ما خو پر ځان پابندي لګولې ده، پر ګردو ملګرو مې پابندي لګولې ده. د پاکستان ښکنځاوې خو شروع وې، اوس له افغانستان هم ښکنځاوې شروع شوي. و سړی مه کوئ، سړی زموږ دی درنې ښکنځاوې زده دي. زما دې په خدای قسم وي چې د مور نوم در څه ورک و چې ستا د مور نوم څه و. دلته اردو به مو وایو عزیزانو. ورونو خبره دا ده، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں سب سے افضل جہاد جابر حکمران کو کلمہ حق کہنا ہے. یہ چور حکمران تھے، یہ چور جو زر اور زور کی بنیاد پہ آئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی اسمبلیاں بیچی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم نے اس کو گرانا ہے، ہر صورت میں گرانا ہے، اور اس سے پاکستان کو نجات دلانی ہے.
ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے, غفار خان یہ کہتا تھا, عبدالصمد خان یہ کہتا تھا, اور پتہ نہیں محمود کیا کہتا ہے. میں اپنے ہر اس لفظ کا آج بھی 1990 سے میں پارلیمنٹ میں ہوں, 1990 سے اب تک ایک ایک لفظ جو میں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. میں نے افغان جرگے میں جو بات کہی میں آج اس پہ کھڑا ہوں. میں اللہ کے سوا نہ کسی طاقت کو مانتا ہوں. اس دن جب میں نے خدا نہ خواستہ یا میرے ان دوستوں نے اللہ کے سوا کسی اور طاقت کو مانا, ہم مسلمان نہیں رہیں گے, ہم مسلمان نہیں رہیں گے. ہم نے کلمہ طیبہ ایمانداری سے پڑھا ہے. ہم نے جب کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ, یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے علاوہ ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے. محمد رسول اللہ اور محمد اس کا پیغمبر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھ دو. میں پشتونخوا ملیم پارٹی کے اس بزرگ کو, اس جوان کو, اس بہن کو, اس ماں کو, اس کسی بھی کارکن کو نہیں مانگوں گا جب وہ بے ایمان ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھی ہوگا. ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں پشتونخوا ملیم پارٹی کے کارکن نے قسم کھانی ہے, آج پھر کھانی ہوگی. جہاں جہاں دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوگا, مظلوم کی ظالم کی لڑائی ہوگی, چاہے وہ یورپ میں ہو, چاہے وہ ایشیا میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو, پشتونخوا ملیم پارٹی کارکن نے آج قسم کھانی ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر جگہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے. دغش کہو کہ نہ کہو, ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. مظلوم کا ساتھ یہ حکم ہے خدا کا, یہ حکم ہے. وطن کے ساتھ محبت. یہاں ہزارہ برادری بیٹھی ہے, وہ فارسی کو سمجھتے ہیں. میں شاعر, مجھے پتہ نہیں, ایک شاعر کہتا ہے حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر, خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنان خوشتر. پدی که دا وای د خپل وطن مینه د سلیمان در وطن خوږه ده. د خپل وطن ازغي د بل د وطن در ګلونو ښه دي. یوسف علیه السلام چې په مصر کې باچا و, د کلی کنان نومېدی. دا بول خدای پاکه چې دا باچایي نه وای, زه د خپل کلي ملنګ وای ډېره شو. یوسف علیه السلام په خپله پیغمبر دی, پلار یې پیغمبر و. هغه باچایي نه خوښوي, د خپل وطن ملنګي خوښوي. هر و بلوچ, ہر وہ پشتون, ہر وہ پنجابی جمہوری آدمی, ہر وہ سندھی جو وطن کی محبت میں مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بغیرت ہے. جو بھی ہے وطن کی, اس کے لیے ہم نے, وطن کی ننگ کے لیے ہمیں لڑنا ہے. یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا. پاکستان 75 سال کا ہے. ہمارے آبا و اجداد کے مسکن پشتون وطن, بلوچ وطن, سندھی وطن, پنجابی وطن, سرائکی وطن, یہ ہزاروں سال سے ہمارے آبا و اجداد کے مدفن اور مسکن رہے ہیں. اس سے محبت کرنا خدا کا حکم ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنا بہادر انسانوں کی سنت ہے, پیغمبروں کی سنت ہے. تاریخ تحفظ آئین پاکستان اس لیے بنی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک فرد ظلم نہ ہو, ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ جھگڑا نہ ہو, ایک ملت کا دوسرے ملت کی پابندی نہ ہو. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, وہیں سے سب کچھ بنے, وہیں سب سے کچھ. عمران خان جو کچھ بھی تھا, پہلی دفعہ الیکشن لڑا, اس نے ایک سیٹ نہیں جیتی, دوسری میں وہ ایک سیٹ پہ آیا, تیسری دفعہ. اب عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. پاکستان کے ایک پورے صوبے نے اس کو ووٹ دیا ہے. پنجاب میں بہت سارے اس کے ساتھی ہیں, سندھ میں بہت سارے ساتھی ہیں. یہ پاگل کے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں
تاریخ انصاف پہ پابندی لگانی ہے جرت تاد پلار لگا تاریخ انصاف پہ پابندی لگا دماغ خراب ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا 9 مئی کو بہت بڑا ہوا تھا بالکل بڑا ہوگا 9 مئی کو یہ ہوا تھا آرٹیکل 6 لگا دو پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان میں 9 مئی سے زیادہ خطرناک عمل لوگوں نے کیے ہیں ہمارا ملک ٹوٹا ہے آج تک ہمارے ملک کی ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹوٹا مٹکا نہیں ٹوٹا تھا کوزا نہیں ٹوٹا تھا ایک پکنا نہیں پٹا تھا ملک ٹوٹا تھا اس کی تحقیقات نہیں ہوئی اس کے بعد ایک منتخب وزیر اعظم کو بالکل طاقت کے نشے میں پھانسی دے دی گئی 15 سال بعد عدالت صاحبان ہوش میں آئے کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا بٹھو غریب کو ناک پھانسی ہوئی یہ ملک کس طرح چلتے ہیں آپ منتخب لوگوں کو پھانسی دیں گے اور 18 سال بعد کہیں گے غلطی ہوئی بے نظیر بھٹو کا بھائی اپنے باپ کے گھر کے سامنے جب بے نظیر وزیر اعظم تھی اپنے باپ کے گھر کے سامنے 5 جوانوں سمیت قتل ہوا آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے کھڑے یہاں گولی مار دی گئی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ جس طرح پرندوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں سینکڑوں لوگ یا درجنوں لوگ مارے گئے اربوں کا نقصان ہوا ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 12 مئی اب 9 مئی اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیاں ہوئی ہیں ان پہ تحقیقات کرو 9 مئی میں عمران خان کو بھی گرفتار کرو ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ لوگوں نے کیا ہے ابھی 9 مئی بات یہ نہیں ہے ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بربادی کی طرف جائے یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے یہ ملک بہت ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے اس میں سیاستدان سب اس گناہ میں شریک ہیں ہم اتنے کرپشن کے عادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ کی سیٹ پیسوں پہ دیتے ہیں پارٹی اپنے آدمی سے اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کروڑوں روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینٹ بھیج دیا جائے گا یہ نہیں چلے گا آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی پہ نہ ہو جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں انصاف کا بول بالا ہو جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو آئین کی بالادستی ہو کہا جا رہا ہے کہ محمود نے یہ کہا ہے محمود نے وہ کہا ہے محمود ایسی مٹی کا نہیں بنا جو ہر کتے کے سامنے دم ہلائے گا میں نے یہ کہا ہے بالکل کہا ہے آمو سے لے کر اباسین تک یہ افغانستان تھا درمیان میں تمام دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی یا فرانسیسیوں کی غلام ہوئی یا ڈچ کی غلام ہوئی یا کسی اور کی غلام ہوئی واحد ترک اور واحد افغانستان تھا جو اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھے یہ تاریخ ہے پھر جب فرنگی آیا اس نے جنوب سے ہمارے وطن پہ حملہ کیا جنوب سے حملہ ور ہوا یہاں کے رہنے والے چھچ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوچ بھائیوں سمیت ہم نے 75 سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا ہم ان کے خلاف لڑے ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی 75 سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں ڈیورن لائن کھینچی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا ہم یہاں پھنس گئے یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتون
बलोच समेत कि वो ऐसी कौमें हैं जो 2 मुल्कों में आबाद हैं। ड्यूरन लाइन के उस तरफ आज़ाद अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन के इस तरफ पहले हिंदुस्तान था, अब पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मामा हूं सबका, मैं बलोचों का भी वकील हूं, मैं अपने पश्तूनों का तो हूँ कि हूँ, यहाँ रहने वाले तमाम अली तशैयों का सबका मैं चाचा हूँ, मैं वो वकील हूँ। बात यह है बात यह है पाकिस्तान में हम यह वाज़ेह करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में गुलामों की तरह कतन नहीं रहेंगे, कतन किसी सूरत में भी। जो पाकिस्तान में किसी के बाप का हक है हमारे बाप का होगा, जो पाकिस्तान में किसी की माँ का हक होगा वो हमारी माँ का होगा, जो पाकिस्तान में किसी बाप बेटी का, कहते हैं बलोच ये कर रहा है, पठान ये कर रहा है। कौन कहता है कि दहशतगर्दी से मुखालिफ नहीं है? हम दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करते हैं। अगर स्टेट हुकूमत दहशतगर्दी करती है वो भी मुर्दाबाद, अगर एक फिका करता है वो भी मुर्दाबाद, अगर एक कौम करती है वो भी मुर्दाबाद, अगर एक पार्टी करती है वो भी मुर्दाबाद। हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, लेकिन ऑपरेशन के नाम पे हमारे कुदरती वसाइल पे कब्जे की तरफ जो हाथ बढ़ेगा, हम पहले जिंदाबाद मुर्दाबाद से इस तरह के जलूसों से उसका हाथ रोकेंगे, अगर मजबूर हुए फिर दमादम मस्त कलंदर। हम झगड़े वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम हैं। मैं ये जो पछतानो आयो कारवान थी रीज स्पिग पीर बया यो कमर खड़ खड़ बनाई रावतली दी वो स्पेर वो खड़ कालते कदलते द अफगानिस्तान पर जोड़ोवन की, द अफगानिस्तान पर रगवन की, अफगानिस्तान द अहमद शाह बाबा पर मशरक की बदगा की स्ता प्लार स्तानी को स्ता वर्निक तिरदी गुर्दू जमा प्लार जमानिक जमा उलस डेर कुर्बानी करेगा। माँ तबे नराशे शहजादी चिश्तवाई, माँ तबे नराशे माँ जामुन होसम दा توپونه چې ولي پنجابي استعمار او لر او بار یو افغان دا زما زامون هر یو په کور کې د پنجابي استعمار دیرش تنخواه ویاخلي، دیرش نور یم تنخواه کې، انا یم تنخواه کې، دا یم اخلي په خالي توپو به خلک نه خطا پوي. دا د نورو اثارو میدان دی راولوېږئ، راسئ نن پر وطن ننګ دی، راسئ. خیر دا ځینې خبرې سوي دي دا به بیا وکړو. پارون دلته ویلي بلا وغلی دی والمحمود راتلی موږ پیسې ورکړو. دا زه پېژنم دا چپاک لکه چرچ په کوزه کې ګوري، دا زه پېژنم. لا اله الا الله محمد رسول الله، دا مسجد دی هغه د کعبه شریفه. لا اله الا الله محمد رسول الله. توبه مې د بدې خبرې په خوله راځي، خرڅم راځي، وملا قوت وملا طاقت زه دا پېژنم. تو خدای ورسه د خپلې مور پر قبر کښېنه، قرآن شریف کښېږده، قسم واخه چې یا یو چا ماته پیسې راکولې ته ناست وې، یا تا ماته پیسې راکولې ما واخیستې. که ما دا کړي وو زه قسم د کوې په پښتنو کې کښېنم، یا بیا لمونځ وکړم، یا بیا اودس وکړم، یا د چا څه کار به توپو لګیا ته سپی به ماته پیسې راکوې، زه به دغه کوم. موږ دی غریبانو، موږ د افغانستان دفاع په سر کړې ده. موږ د افغانستان پر موږ دا الزام و چې دوی د افغانستان لپاره ولاړ دي. کلونو موږ جنګ کړی، موږ په چا احسان نه کوو. افغانستان زموږ ملک اوسېدلی دی، هزاره هلته اوسېږي، بلوڅ هلته اوسي، پښتانه هلته اوسي، موږ هلته اوسو. هغه زموږ پلرنی وطن دی، زموږ د پلار و د نیکه و د ور نیکه هډوکي هلته ښخ دي. دا لیکه ختلې ده، اوس دوه ده، موږ دلته یو یو هلته یو. موږ دا خبره صفا کوو که پاکستان د بلوڅ همدردي غواړي، که پاکستان د پښتانه سره همدردي غواړي، د سندي سره غواړي، دا مهرباني به کوي. موږ د چا څخه خیرات نه غواړو، د چا څخه زکات نه غواړو. پاکستان کو ہماری سرزمین میں اللہ پاک نے جو کچھ بلوچ سرزمین میں پیدا کیا ہے ان کے سائل و وسائل پہ آئینی طور پہ پہلا حق بلوچ کا ہوگا. سندھ کے وسائل پہ
सिंध के साहिल पे पहला हक सिंधी मानू का होगा। पश्तून वतन में अल्लाह पाक ने जो वसाइल पैदा किए हैं उन पे आईनी हक पहला हमारे बच्चों का होगा। ये पाकिस्तान, मैं बलोच का जिम्मेवार हूँ, मैं सिंधी का जिम्मेवार हूँ, मैं पंजाबी अवाम का जिम्मेवार हूँ। क़यामत तक हम ये पाकिस्तान चलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी माँ पराठे खा रही होगी, मेरी माँ वो दीवार पे वाह के बला अच्छी वाह से पड़ी बनने वाला हुई। ऐसा नहीं। आए खुदा को माने, खुदा को माने। 75 साल हो गए, आए हम सब तौबा करें। तौबतुन्नसूह कुरान करीम में कहते हैं तौबतुन्नसूह। आए इंजीनियर साहब, आप भी तौबतुन्नसूह करें, सियासी लोग भी तौबतुन्नसूह करें, सियासी पार्टियां भी तौबतुन्नसूह करें। हम सब पुराने एक दूसरे के जो हमने गुनाह किए हैं, आए उसे हम माफ़ करें। नए सिरे से एक नए पाकिस्तान की तश्कील, जिसमें आज़ादी हो, जिसमें इंसान का इंसान पे जुल्म ना हो, इसके लिए हम निकले हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को कि उन्होंने जमूद तोड़ दिया है। हमने दावा किया था कि हमें न छेड़ा जाए, हमारे जलसों में एक गमला नहीं टूटेगा, एक शीशा नहीं टूटेगा, किसी को गाली नहीं पड़ेगी। सारे पाकिस्तान में आज करोड़ों लोग निकले थे, सबको मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान की सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये पहला दिन था, हमारा फैसला है, मेरी तजवीज़ है, मेरी अपनी पार्टियों से तजवीज़ होगी। ये सिलसिला अब हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है और आपने हमारा साथ देना होगा। अगर जो साथ देता है हाथ खड़े करो, जो हमारा साथ देगा। हमने अवाम की ताकत से, शराफत से, शरीफाना अंदाज में ये काम करना है। इमरान खान आएगा, जाहिल लोग हैं, जाहिल है ये हुक्मरान। शाहबाज एंड कंपनी, शाहबाज भाई, जाके सुप्रीम कोर्ट के कह दो, अपने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल के जरिए कह दो कि भाई हमारी हुकूमत को इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर इमरान खान को ज़मानत पे रिहा किया जाए। और आ जाएगा, पार्लियामेंट में बैठेंगे, बात करेंगे। अब बात भी ये मैंने साथियों से बात नहीं की, लेकिन मेरी तजवीज़ ये होगी, ये फॉर्म 45, 47, ये शोरूम की हुकूमत, ये ज़र और ज़ोर की ताकत से कायम ये हुकूमतें नहीं चलती। आए बिस्मिल्लाह करें, 3 महीने के लिए एक कौमी हुकूमत बना दो, फिर तमाम पार्टियों के अकाबरीन, मुस्लिम लीग के अकाबरीन, नेशनल अवामी पार्टी के अकाबरीन, हमारे BNP के अकाबरीन, हमारे वहदतुल मुस्लिमीन के अकाबरीन, हम सब बैठ के बात करें, जमात उलमा, जमात इस्लामी बात करें। 3 महीने में हम वो चीज़ें बहस करें कि वोट किस तरह महफूज होगा, किस तरह वोट किया जाएगा, किस तरह महफूज होगा। 3 महीने के बाद नया इलेक्शन करें, जो जीत जाए जिंदाबाद, हम उसके साथ होंगे। बाज़ लोग उल्टी पुल्टी उन्होंने शकंजावी बना कभी मेहरबानी हो गई दा शकंजावी की पाकिस्तान खलक या पूरी ख्वा दा कर्ज दा चपकस्तर की खलक अजानो नमूने मालूम की, कले मालूम की, कोरे मालूम की, ब्या मजरम यू चपाव रास्ता दगप खलास नो डेर मेहरबानी अजानो, डेर मेहरबानी सदूर नारी कौम दारे बरा कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद पार्टी, इमरान खान की इंसाफ पार्टी, पश्तूनख्वा मिलियामी पार्टी, नेशनल पार्टी, इत्तेहाद तारीख़ इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। हाय खबर बला जिजानो नन द शेर अली बादशाह ورځ ده। शेर अली बादशाह د خدای وبخښي زموږ جنرال سیکریټري و، نن په نن ورځ وفات شوی دی. الله پاک دې دته جنتونه په نصیب کړي، الله پاک دې دوی په خوشحاله لري. د خدای په امان، سلام علیکم.